بسم الله الرحمن الرحیم. د یو نوی پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، خبر وکړو د افغانستان او د پاکستان ویل کېږي دا چې د صوبې لخوا وفاق ته څه خط لیکلی شوی دی. هغه خط څه شی دی؟ آیا هغه د غیر قانوني افغانیانو دپاره دی او په هغې کې خاص لیکلی شوي څه دي په هغه خط کې؟ او ویل کېږي دا چې کډوال خو روان دي، خو په هغې باندې نرمي ده یا سختی ده. هغه نرمي مخې ته راځي د خلکو، که سختی زیاته مخې ته راځي. مونږ کتل چې کله ولا تاریخ ورکړلی شو اخرنی ډیډلاین غیر قانوني افغانیانو له، نو په هغه ټایم کې سختی مونږ ډېره زیاته کتلې وه. خو اوس چې کله څه د پاسه 3 میاشتې وشوې دغه خبرې، نو ویل کېږي دا چې نرمي ډېره زیاته شروع شوې ده. په دې ټول هر څه خبرو کولو لپاره مونږ سره سینیر صحافي او تجزیه‌کار ساجد ټکر صاحب موجود دی. ټکر صاحب ننني پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. ډېره مننه شاهجي او ډېر وخت پس مهرباني ټکر صاحب چې ټایم هم راله راکړو. ټکر صاحب څه نوی خبر هم تاسو سره راغلی دی او یو نه 2-3 خبرونه دي تاسو سره، او ویل کېږي دا چې د صوبې لخوا وفاق ته څه خط لیکلی شوی دی. آیا خط کې داسې څه خاص خبرې ښکاري؟ داسې تاسو په هم ډېر پروګرامونه کوئ شاهجي چې لکه مطلب دا دی بارډر بند دی، کله به کولاویږي او څه مسلې دي. او نو همدغې حوالې سره یو خط لیکلی شوی دی او خط زموږ صوبې لیکلی دی، وفاق ته یې لیکلی دی. د پختونخوا حکومت دلته چې کوم د مشیر خزانه دی مزمل اسلم صاحب، هغې دغه خط لیکلی دی وفاقي چې کوم وزارت د تجارت دی هغوی ته، او هغوی ته باقاعده خپله مقدمه ږدلې ده چې بهی دا څه خواوشا 3 میاشتې وشوې، یعنې په 12 اکتوبر دغه لارې تړل شوي دي، که هغه چمن دی که تورخم دی او که نورې لارې دي. نو تاسو هم پې کار کوئ شاهجي، پته درته چې هغه مکمل بلاکډ بندې دي. که صرف د چا دپاره پرانستي دي نو هغه افغان کډوال دي چې هغه پې روان دي، نور نه د هغې طرفه څوک راتلی شي نه د دې طرفه څوک تلی شي. تګ راتګ عام یا مطلب ګاډي تجارت هر څه بندي تړل شوي دي. نو دغه خط چې کوم مزمل اسلم صاحب لیکلی دی، چې کوم وفاقي وزیر دی تجارت جام کمال صاحب هغې ته، نو هغې کې ورته ویلي دي چې یاره دا کومې لارې بندې دي، نو د دې له وجې زموږ د صوبې چې کوم معیشت دی، تجارتي هلې ځلې دي، معاشي هلې ځلې دي، هغه ډېر زیاتې متاثره شوي دي. بیا په دې کې د صوبې چې کوم دلته یو انفراسټرکچر ډیولپمنټ سیس ورته وایي، نو حیران بشئ چې په هغې کې 80% کمی راغلی دی. یعنی چونکې معاشي هلې ځلې، د تجارت هلې ځلې، د روزګار هلې ځلې هغه ورسره متاثره شوې، نو صوبه وځپل شوه. نو دوی دا دریځ خپل کړی دی چې چونکې صوبه ځپل کېږي، لارې بندې دي، نو وفاق نه غوښتنه کړې ده په دغه خط کې چې تاسو زر تر زره په دې اړه، یعنی چې لارې بندې دي، یو هنګامي اجلاس راوغواړئ. صحیح. دا ورته 3 میاشتې بعد را یاد شو. ډېر دا مهمه پوښتنه ده چې دا په دې کې دا د 4 میاشتې برابرېږي، څنګه چې شاهجي مونږ خبره وکړه. او تاسو هم بیا وایئ، موږ هم کوشش کوو، لکه داسې بلا خلک لګیا دي چې د چا د میډیا سره کار دی، ځي د افغان کډوالو باندې هم کار کوي. بیا چې کوم زموږ دا صوبه ده دا خو ځپل شوې ده، بدامنۍ دا د 40 کاله وشو دا صوبه ځپي. لکه زموږ تاسو انفراسټرکچر وګورئ، سکولونه، کالجونه، سړکونه، پلونه څومره ځپل شوي دي. نو په داسې حالت کې چې بیا بارډر باندې کومې د تګ راتګ د تجارت دپاره، خصوصا تګ راتګ دی نه وي خو تجارت دي، لکه ډېر ملکونه د هغې د یو بل سره تګ راتګ نه وي خو تجارت وي، ځکه تجارت ضروري دی. زمونږ د دې سیمې د بارډر نه اخوا چې څومره خلک دي نږدې پراته، د افغانستان ایسټرن چې کوم سټیټس دي، لکه کونړ دی، ننګرهار دی، خوست دی، او داسې زه ورپسې تر چمنه پورې چې کوم دغه دي. بیا دې خوا ته راونیسه د دیر نه، د باجوړ نه، زموږ د مومن، خیبر، ورکزي او مطلب چې کورم او مطلب چې دواړه وزیرستانونه، نو د دې او اخوا او دې خوا د تجارت ډېر لوی او پوټنشل دی او د دواړو ملکونو ترمنځ دی. خو د دې سره ودان او آباد چې کوم دی، نو زموږ دا ټرایبل بیلټ دی، قبایلي چې کومه پټۍ ده، دا خلک دي، دا خو وروستو ساتل شوي دي، FCR ځپلي دي، مطلب دلته کالجز، یونیورسټیز د هغې کمی دی ډېر زیات. نو دې خلکو ته د تجارت او د روزګار ډېر زیات ضرورت دی. لکه تاسو وګورئ چې تجارتي هلې ځلې کمې شوې، انډسټریل سټیټ زموږ په صوبه کې وځپل شو، انډسټریز کارخانې هغه لاړې پنجاب ته یا بهر دوبۍ ته، شارجه ته لاړې. تاسو منئ دا د پښتونخوا نه لاړې. په دې 1300
کلونو کې لسیزو کې، ځکه چې دلته زمینه نه ده برابره، حالات ټیک نه دي، بیا پکې لوډ شیډینګ دي، بیا پکې څه مسلې دي هغوی ته. نو د هغې له وجې زموږ ځوانانو ته اوس د روزګار مواقع نشته، نو دوی بهر ځي. نو چې اوس دا لارې متړل شي بیا به نور ځوانان بهر ځي، نو دا مسلې دي. نو دا خو زه وایم چې یو ټیک ټاک مقدمه ده د پښتونخوا حکومت وفاق ته. خو ستاسو دا پوښتنه ډېره مهمه ده چې 3 میاشتې پس تاسو سره یاد شو نور دغه هنګامي اجلاس راغوښتل، دا یې ټیک ټاک کار کړی پښتونخوا حکومت، ځکه چې د دوی حکومت دی، د دې صوبې مسلې به دوی اوچتوي. لکه په دې اپریشن باندې دا خبرې دوی کوي که نه، یو وایي موږ نه دي ویلې، بل وایي موږ نه دي ویلې. نو اخر دا زه بیا وایم دا تیرا چېرته دا نه چې دا ټکر صاحب د تیرا دا حل د دې خط نه جوړ شي چې بیا وایي چې دا خط موږ نه یې لیکلی. نو دا ډېره مهمه پوښتنه تاسو وکړه، چونکې د دوی پولیټیکل پرایورټیز بل څه دي. هغه خپل لیډر د عمران خان دی، که سټیټ موومنټ تاسو ګورئ نورې مسلې دي. هغوی وایي چې دا عدالتي معامله ده، هغه په عدالت کې دی، د عدالت د فیصلې لاندې دی. دوی وایي چې به احتجاج او ټول هغه توانایي زموږ د صوبې د حکومت د وزیر اعلی صاحب هغه په هغې دغه کېږي. حقیقت دا دی چې دې طرف ته پام نشته چې دا کم خط دوی لیکلی دی. خو بهرحال موږ بیا هم ستایو چې یو د صوبې مسله ده، او دا صرف د پښتونخوا دپاره نه، دا د دو سټیټس بټوین د 2 سټیټس د 2 ریاستونو یعنی پاکستان افغانستان ترمنځ معامله ده، د تجارت معامله ده. نن سبا نړۍ په 3 سیزونو کې د یو بل سره زغل کوي، تعلقات ښه کوي. یو سیاست دی، سیاسي پولیټیکل فرنٹ باندې تاسو ګورئ یورپ ځان له بلاک دغه کوي، امریکا لګیا ده، بیا پاکستان باندې خلک، سعودي عرب دی، ایران دی، قطر دی، ترکی، او دوی کوشش کوي چې مطلب دا ځان له یو بلاک دغه کړي. د چین سره خپل مراسم دي سیاسي سفارتي توګه خلک یو بل سره ډېر مطلب چې تعلقات ښه کوي. او دریم د ټولو نه همغه تجارت دی چې ملکونه لګیا دي یو بل سره تجارتي اړیکې مضبوطوي لرې لرې د بحر یعنی د سمندر په لارو باندې. دلته خدا لاس لستوڼی دی، پاکستان او افغانستان، افغانستان او پاکستان نږدې که نه، ګنټه 2 کې به ته هلته یې، پېښور نه چوځې چې لاره صفایي 2-2.5 غنټې کې به ته هلته په ننګرهار کې څومره نږدې دغه دی چې لږ ورپسې ورخوځې بس 4-5 غنټې کې به ته کابل کې. نو څه غواړي ټکر صاحب چې دغه اجلاس او دغه خط د دې نه باوجود چې کم دی نو دغه بارډر به کلو شي؟ نو ګوره دې یو توجه خو راغله نه، ډېره لا مشکله ده، ډېر په دې کې دغه دي، ځکه چې کم هغه غوښتنې پاکستان دلې وي افغانستان ته، طالبان رژیم ته، نو په هغې پاکستان فارم ولاړ دی، کلک پې ولاړ دی چې لکه مطلب دغه غوښتنې به منئ او د هغوی پسې ریسپانس نه راځي حقشان. نو پاکستان په خپل پوزیشن ولاړ دی. دا خو یو مقدمه دوی کېښوده، اوس مطلب چې دی به پام دی ته راګرځي. دا دوی یو خپل جواز کېښود که نه، 15 میاشتې پس کال پس که دوی ته څوک ګیله کوي چېرته تاسو څه وکړو، دوی به ورته مونږ خط لیکلی دی وفاق ته، خو په دې سیاست نه دي کول پکار. ټیک شو. نو اوس زمونږ چې کوم سټیټ دی نو د هغوی خو پالیسي بالکل کلیر ده. د افغانستان لخوا بیانات مخې ته راځي، ساړه سماوات دي هلته روان څه دي په افغانستان هلته خو بندیزونه روان دي چې په خپلو خلکو یې لګوي، صحیح، او نور حالات سختیږي هلته. نو د هغوی خو دې طرف ته سپام نشته. ټکر صاحب یو سوال دی، زمونږ عام ولس ډېر زیات کوي که مونږ چېرته لاړ شو بازار ته یا زمونږ یار دوست دي نو مونږ ته همدغه ګیله کوي چې یاره دلته د صوبې لخوا یا د وفاق لخوا یا سیکیورټي فورسز لخوا ویلی کېږي دا چې کوم غیر قانوني افغانۍ مونږ ولیږو نو هغه بیا دلته کې نشي راتلی، که چېرې راغلی نو د هغه خلاف به مونږ سخت کاروی کوو. یو خو مونږ دا وکتل چې نن نه 3 میاشتې مخکې هم تاسو را سره په خپله موجود وي بورډ بازار ته مونږ لاړو، همدغه کس سره مونږ انټرویو وکړه چې کوم غیر قانوني افغانۍ او زمونږ ورور دی. اوس 13 هفته هم زه تلیم، تقریبا څه د پاسه 3 میاشتې شو، ما هغه سړي سره دوباره ما انټرویو وکړه په بورډ بازار کې، هغه هلته موجود دی. او زمونږ د سیکیورټي فورسز لخوا ویلی کېږي دا چې نو تللی جي دلته اوس زه راځم دغه 2 سوالونه مخې ته ږدم، هغه دلته موجود و، په هغې نه مخکې وي راغلی جي په بورډ بازار باندې چاپه والی شوې ده. نو دا څنګه چاپه ده چې مطلب دغه غیر قانوني افغانیان هم دلته موجود دي؟ یو بل لغزي د بورډ بازار د یو مشر سره زما خبرې کېدې چې هغه ویل زمونږ ما ته سوال وکړو چې یاره کاکا داسې څوک شته چې هغه تللی وي خپل ملک ته هلته څه مطلب مشکلات یو واپس راغلی وي؟ زما خپلوان تللی دي که نه، هلته تللی چې کتلی دي واپس په نورو بارډرونو باندې چې کوم دی نو په غلا راوړېدلي دي، دا کسان راوړېدلي دي، دا په ویډیو کې موجود خبره ده. نو د دې خلاف به څه کېږي؟ دا ډېره مهمه پوښتنه ده. دا تاسو چې کوم طرف ته اشاره وکړه که نه داسې لوپ هول شته دی، خو اوس دا بل خبر دلته وختي ما اخبار کې کته چې سختي سیوا شوې ده او د هغې وجه هم دا ده چې کنټرول کېږي نه. صحیح ده. نن نوخار کې یو کیمپ دی، ونه کیمپ، په هغې کې یو کس ګیله کوله او ګیلې دا کوله
چې دلته انتظامیه راځي او لکه مونږ ته ور دغه کې راننوځي که نه، لکه مطلب چې سختي ده او تاسو ځئ نو ګیلې یې کولې. نو هغه صحافي ورته ولې تاسو ته ویلي نه دي چې ځئ، نو تاسو ولې نه ځئ؟ هغه بالکل یې ویلي دي، ټیک ته منو، خو دوی راشي مونږ ته وایي اله ګوله جوړه کړي وي، بیا پته نه لګي 2-3 ورځې. نو مونږ څه وکړو؟ وایي مونږ هم 1-2 کیریان یو چې لېږي هم که نه هم. نو په کار ده اوس چې کوم انتظامیه ده لکه وفاق خو کلیر و، بیا صوبه هم کلیر شوه، او اوس هم زمونږ صوبایي چې کوم انتظامیه ده نو دوی ټیک ټاک ګامونه اخلي. لکه اوس چې کوم کیمپونه تړل شوي دي خو ډېر نوټیفاید شوي دي، په هغې کې اوس هم خلک اوسېږي. ټکر صاحب دوی چاپې وهي، نو چاپې په چا باندې وهي؟ پرون بیا په بورډ بازار کې چاپه وهل شوې ده، نو ګوره داسې ده چې زموږ د حکومت سره خو هلیکاپټر یې نشته، ټیک ده، نو ورسره دومره فورس شته دی چې بدله صوبایي حکومت سره چې به دا ټول ورپسې ولګي. هلته لاین اډر مسلې دي، د وزیرانو د مشیرانو ځان له مسلې، د عامو خلکو ځان له مسلې، نو دوی په مزه مزه کوي، دوی ورته اعلانونه کوي، خو هغې هم وایي چې تر څو پورې راپسې چوکه نه وي راغستې نو ځو نه که نه. نو ګورئ اوس چې څومره هلته اوس خو کیمپونه هم غیر قانوني دي، اول د کډوال غیر قانوني شو، اوس بیا هغه 43 کیمپونه هم غیر قانوني شو، اوس هم په ځینو کې خلک اوسېږي، ټیک ده. د هغې خلاف هم اوس زموږ صوبایي حکومت زموږ انتظامیه دوی کاروایي کوي او هغوی ته بیا هم مطلب چې نوټس ورکوي چې یاره تاسو په دې ورځو کې وځئ. یو خبره ده چې کم خلک اوس د نوټس نه پس هم بیا نه ځي او دوی په زور باندې ولېږل شو، ګرفتارۍ وشوې، نو د دوی په خدمت کې دا عرض دی چې دا به ګوره بیا بلیک لیسټ وي، دا به بیا راتلی نه شي. نو ښه به دا وي چې په خپله وځي، د دوی سره به یې ګوتې هم نه ماتېږي. لکه زمونږ که پولیس دی، که زمونږ د پېښور انتظامیه ده، ضلعي انتظامیه ده، صوبایي حکومت دی، دوی اوس هم او په کار هم ده، زموږ پښتانه رونه دي چې دوی داسې بد یادونه یو نه سي، خو د هغې طرف هم هغه ریسپانس لکه هغه کس زه ډېر ما وي چې پوره ډلې ما ده، دا قیصه دا ده چې هغه وی راشي په موږ باندې هله ګوله جوړه کړي، بیا پته نه لګي، نو موږ هم یو شي جوړ نه هم لګي. ډاکټر صاحب اخرنی سوال کوم چونکې پروګرام وخت ختمیږي. نن څه موده وړاندې مخکې ایم پی مشر ایمل ولی خان صاحب په سینټ کې یو اواز اوچت کړی چې کم قانوني طور باندې افغانیان دلته پاتې شوي دي په ویزه باندې، او دلته څوک فیمیل دي تعلیم حاصلوي، څوک هنرمندان دي، چونکې هغې ته مشکلات دي، ویزه ختمه شوې ده چې افغانستان ته ځي، نو مطلب تیار مرګ له ورځي. نو په هغه خبره باندې څه خبر مخې ته راغلی دی که نه؟ دا تاسو ډېره مهمه پوښتنه وکړو، په کار ده چې په دې لږې خبرې وکړو. دا په سینټ کې هغه ورځ ایمل ولی خان چې د عوامي منشل پارټۍ مرکزي صدر دی، هغې دې طرف ته یو توجه راوګرځوله چې تاسو څه کوئ، دا خلک لګین ولته آیا هنرمند چې کوم دی یا موسیقار دی یا سنگر دی یا یو پروفیشنل سړی دی چې د هغه د یو هنر سره، نو په افغانستان کې په هنرونو پابندي ده، په موسیقۍ باندې، په پینټنګز باندې او په نورو شیانو په دې باندې اوس پابندي ده. نو دا خلک به آخر کوي څه؟ بیا چې دا که لاړل دا خو مرګ له لیږل دي، نو هغه به چې کایندلی برای مهرباني د دوی څوک بیا د هغې خبره غوښتنه کمیټۍ ته ولېږل شو، سینټ چې کوم سپیشل کمیټۍ دي. بیا هغه ورځ ارشد ملک صاحب یو ډېر مهم خبر دغه کو، دا یو ګډ نیوز دی، ښه خبر دی، سینیئر صحافي دی زموږ، او بالکل، او د جنګ جیو د نیوز سره مطلب هغې تړلي دي او لوی دغه دی. نو هغې وی چې زما د امیر مقام صاحب سره چې د سیفران وزیر دی چې اوس ریویو روانه ده، هغه افغانان چې هغې څه د هنرونو سره تړلي، لکه موسیقار دی یا د شاعرۍ سره یا فنکار دی یا هنرمند دی یا څه پروفیشنل لایف کې هغه دغه دی، او هغه اپلیکیشن ورکړی و چې زما ژوند ته خطر دی، نو هغې به ریویو کېږي. بله دا چې کم خلک چې هغې راغلي دي د 2021 14 اګست نه پس چې کله هلته کابل فالو شو، طالبان رژیم راغی، ډاکټر اشرف غني حکومت ختم شو، او دې منځکار کې بیا څومره خلک راغلي دي که نه، په لکونو خلک دې دوران کې راغلي دي، نو هغې اوس واپس نشي تللی، ځکه چا د ناټو سره کار کو، چا د NGO سره، د یو بل سره، نو که دی واپس ځي نو دوی ته ټیک ټاک خطر دی. صحیح. او دا خواوشا 1.5-2 لکه کسان دي. نو اوس دلته حکومت دې ته ګوري چې کوم جنون کیسونه دي، ځینې پکې بیا دروغ هم وایي که نه چې ما ته هم خطره داسې وایي، نو دوی به اوس د هغې باقاعده ریویو کوي، سکروټني به کوي، یعنې مطلب یې چې کره کتنه به کوي او دغه شان کیسونه بیا اپروو کوي، او بیا به ګوري چې هغه دوی کوم ملک ته ځي، که کینیډا ته ځي، امریکې ته، اوس خو په امریکې هم سخته جوړه کړې ده، یو جرمني هم چې کوم دی نو خپل پروګرام بند کړی دی، خو نور د یوروپ ملکونه یا دلته ورته څه دغه کوي، نو خو چونکې دلته چیک اینډ بیلنس روان دی، نو ارشد عزیز ملک صاحب وی چې امیر مقام صاحب دا وی
چې موږ به دوی له سپیشل څه ډاکومنټس ورکو تر څو چې دوی پروسس کیږي یا ورته ویزې برابرو چې دوی لکه بیا هم غیر قانوني نه وي چې لکه په ویزه باندې دلته په ویزه باندې لکه اوسېږي نو یو لیګل طریقې کار ول جوړوي نو تھینکس ټو پاکستان ګورنمنټ ځکه چې دا زموږ او ستاسو غوښتنه ده که خدای مکړه داسې حالات جوړ شي شاجي چې ما او تاسو لاړ شو چرته کډوال شو سپوز ایران ته یا چین ته او مطلب چې بیا مطلب خطرې سړی ته ټیک ده نو سړی سوره دغه کیږي نو دا د پاکستان حکومت په ډېر ښه ګام وي چې دې خلکو سره دا ډېر بې اسرې خلک دي اول ته خو په هر څه باندې اوس پابندي ده نو چې دا ولیږي بله خبره مې کوله شاجي په تلو کې چې لکه یو خو دلته دوی مشکلات بیا دا غمونه ځان سره وړي چې ماشومان به سکول ته نه ځي بیا د سر خطره نو هلته هغه چې کوم ورلډ فوډ پروګرام دی د هغې یو رپورټ ته هغه بوږنونکی دی 13 کال 1.5 کروڑ خلک دا د غذایي قلت سره ښکار وو اوس 1.5 کروڑ خلک 1.5 کروڑ چې ټوله آبادي یې 4.5 کروڑه ده 4 کروڑه د افغانستان اوس په لومبۍ میاشت کې دغه شمېره 1 کروڑ او 20 لکه ته ورسېده د ځپلي ماشومانو شمېره د 10 لکه نه 20 لکه ته ورسېده ځکه خو دا خپل وطن ته نه ځي مسله دا ده چې هغوی ته پته ده خو رابطې کېږي خپلواني چې ګورې دا چل دی نو ځکه دا ستاسو خبره چې دا خلک ځینې ډېره مننه ټاکر صاحب ډېره ګټوره جوړه خبرې مو کړه دا د افغانستان چې کوم نوې اپډیټس وو هغه سره زموږ سینیر صحافي او تجزیه کار سره ټاکر صاحب شریک کو الله دیو کی چې چاته کمې سختي وي هغه سخت دی الله ختمي کوي چې چاته په قانون کې مطلب حق ملاويږي نو په کار د چاته حق ملو شي دا زموږ نه پروګرام در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم لرا کی اجازه د الله پامان